أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 7 آیات نمبر 43 یو آیات چنین هغه به ویلې کېږي. د دې آیات شان نزول متعلق چنین هغه ترمذی کې د نور احادیث کتابونه او تفاسیر ذکر کړی دي چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه پیر د ولیمې دعوت وکړلو. ولیمه هغه غلې ته ویل کېږي کم چې د واده لپاره کوم غله خلک ورکې دعوت نو دغه ته ولیمه ویل کېږي. او د متعلق چې نو هغه حکم دا به کیسه ضمنن رالو د ولیمه هغه غلې ته ویل کېږي چې کم داغه د شب زفاف نه ورسته وشي نو دې ته ویل کېږي ولیمه. او کداغه نه نو کم از کم دویم نمبر اده چې دغه چې نو هغه د کور تر رسیدلی ناوی ډولۍ چې دی نو هغه کور ته راوړي نو صحیح ولیمه چې دی نو هغه د شب زفاف نه وروسته د هغې په سباله ده. او که دغه نه وي نو کم از کم چې ډولۍ چې دی نو هغه راوړلی شوي دې سباله چې بیا کم ورکوي نو دغې ته ولیمه ویلی کېږي. که ولیمه چې دی نو هغه دعوت یې وکړلو او بیا د هغې نه وروسته یې ډولۍ راوړه نو دا بیا ولیمه نه ده، البته اسې دعوت دی خو د ولیمې چې کم سنتیت دی نو هغه پې نه ادا کېږي. بهرحال نو د دې چې نو هغه د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ولیمې د واده د غلې دعوت ورکړو. دې نو مدینه منوره سره مسجد نبوي چې کومه محله و د هغې سره خواته بله محله کې ولو دغه محله کې یو ورکوټه جماعت هم د هغوی. نو کله چې دغه دعوت ورکړو نو په دغه دعوت کې بیا په هغې کې حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه هم راغلو. نو دې چې کله ډوډۍ وخوړله دعوت یې وخوړلو ماښام ټایم او په هغه وخت کې نه داسې بجلیانې وې نه دوره انتظام ولو نو روټۍ یې مخکې تیاره کړې وه. مازدیګر نه وروسته هغه ډوډۍ وخوړلی شوله بیا د ماښام بانګ ویلی شو. نو چې کله د ماښام بانګ ویلی شو نو خلکو ټولو دا غوښتله ځکه او دغه ډوډۍ کې چې نو ډوډۍ نه وروسته پای کې شراب چې نو هغه وڅښلی شول. دغه وخته پورې د شرابو د حرمت حکم چې نو هغه لا نه و راغلی. دا داسې لکه مثال په طور کې موږ چې کله روټۍ وغیره داسې خورو د هغې سره بوتل څکو یا د هغې سره کاوه چې نو هغه بیا خلک څکي نو داسې د هغوی په هغې دور کې نو هغه شراب ولو دا به څکل. نو چې کله ډوډۍ خوړلی شول دا پسې وڅکلی شول بیا ماښام بانګونو ټایم شو بانګونه یې ویل مانځه ته مخکې شولو. نو چې مونځ کله کولو نو خلکو ټولو وی چې علي کرم الله وجهه راغلی لوی سړی دی نیک سړی دی. نو د ټولو خواهش دا و چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه د مانځه ته مخکې شي او مونځ دی هغه وکړي. علی رضی الله تعالی عنه چې کله مانځه ته مخکې شولو نو مانځه کې د هغه سورت کافرون شروع کو. نو چې سورت کافرون کله شروع کو نو هغه دا وی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دی. نو دا هغه دغه معنی ده مونږه عبادت نه کوو د هغې چې د کومې تاسو عبادت کوئ. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې په ځای چې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون لفظ لاچ نه نو دغه حرف لا دای پرېښودله نو معنی الټ شوله. معنی دا شو چې موږ د هغې عبادت کوو چې د کومې تاسو عبادت کوئ. نو الان کې دا خو د مسلمانۍ خبره نه وه ځکه دا چې نو د هغې عبادت خو مسلمان نه کوو خو هلته هغه حالت د نشې و. الله جل جلاله چې د شراب متعلق دا تدریجا دویم حکم راولېږلو چې ای د ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى مانځه ته مه نږدېږئ په داسې حالت چې تاسو په حالت د نشه کې. مخکې هم د دې متعلق مونږ چې نو هغه سورت بقره کې
آیات نمبر 219 باندې تفصیل چې نو هغه مونږ ټول کړو چې د شراب حکم دا تدریجن راغلی دی داغه حکمت داغه وجه دا ټول مونږ ذکر کړو. بهرحال ستاسو چې نو هغه د پوهې د پاره یا دهانې د پاره صرف دومره به ته دوباره چې نو هغه وې چې د شراب وړاندې حکم داغه د سورته نحل پاره نمبر 14 آیات نمبر نو هغه 67 کې راغلو چې باغې کې الله پاک وي ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وړاندې حکم د شراب دا راغلو چې تاسو د دغه نه نو هغه نشیوال او رزق چې نو هغه دا کوي. دویم حکم چې نو هغه بیا په سورته بقره کې راغلو پاره نمبر 2 کې آیات نمبر 219 کې پاغه کې چې نو هغه دویم حکم راغلو پای کې الله پاک کوي یسالونک عن الخمر والمیسر ستانه تپوس کې ببارت چې نو هغه د شراب او د جواری کې قلت وتوایا چې پدې کې اس جنو هغه ګناه دی فيه اسم کبیر پدې کې چې نو هغه ګناه دی لوی د دې چې نو نفع کم ده او ګناه چې نو هغه سیوا دی. بیا دغه نه اورستو دریم حکم چې نو سورته نساء آیات نمبر 43 کې دارالو لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى حالت د مازه کې د مازه ته نږدې وخت کې تاسو شراب چې نو هغه مسکې په بل ټیم کې کسکې نسکلې شي. بیا دغه نه اورستو په آیات نمبر 90 سورته مائده کې اومه سپاره آیات نمبر 90 کې بیا حتمی حکم چې نو هغه رالو پای کې الله رب العزت وی انما يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشیطان چې شراب جواری دغه شانچنه نو هغه خسرنی دا عمل چې نو هغه د شیطان دی د دین تاسو فشتنبوه دین خپل ځان چې نو هغه وساته نو دغه حتمی حکم چې نو ال تبیارانو نو دلته وس دا غدریم حکم ذکر وشو چې د عبادت په وخت کې تاسو شراب چې نو هغه مسکي کچرته مو شراب وسکل نو بیا صلات ته عبادت ته د عبادت زیته د تاسو چې نو هغه منځ دی کیږي حتی تعلم ما تقولون تر دې چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه تقولون چې کم تاسو وای یعنی تاسو چې کم خبرې کوئ کم تلاوت کوئ کم منځ وای چې په دې باندې تاسو پوه. تفسیر ذخیرۃ الجنان کې لیکل دي وای چې نو هغه مسلمان باندې دا لازم دي چې د کم منځ کې چې کم از کم دل د خپل منځ نو هغه ترجمه خو ورسي د خود د منځ په معنی باندې پوي کم آیاتونه دی وای چې د آیاتونو په معنی پوي کم سوراتونه دی وای چې د سوراتونو معنی د خود ته کم از کم چې نو هغه ورسي. بیا تفسیر خازن چې د تفسیر ذخیرۃ الجنان کې حضرت رحمه الله په هغه وخت کې چې هغه ډیره دینداري زمانو ځکه دغه د 50 سال تدریس چې نو هغه د 50 کال چې هغه درس قرآن کم کړي د داغه نه خلاصو نه چوړ لاغسته هغه تفسیر لیکل 21 جلد کې دغه تفسیر دی. نو هغه په هغه زمانه خپل هغه کسان ته مخاطبین ته وای کچر ته ما وس په کې د یو کس نو دعای قنوت کې نو هغه د دې تپوسو کو چې د نس چې نو هغه نسجدو ونخلو ونحفدو نو وای کې دې ما د چانه تپوسو کې شاید چې په دې درس کې وای سوک وای دومره زمونږ سره چې نو هغه د خپل منځن الله پرواهی ده چې دعای قنوت پاره کې د دې مونږ له ترجمه قدر نه نو چې کله وې ترجمه نه راځي ستا به آیات تستا به تلاوت ته سوچ سره راشي او چې کله ستا سوچ نه جو مز به اواګری او چې کله مز اواګری جو په دې سم مز باندې بیا چې نو کامیابی واده شته نه نو ځکه د دینه معلومه ده شو الله وی حتی تعلم ما تقولون چې تاسو سوای چې په دې باندې پوهیږئ نو دا لازمی خبر ده چې د منځ ترجمه دا کم از کم چې نو هغه موږ لرازي ولا جنوبن او الله وی نه چې نو هغه تاسو منځ دی کېږي مانزه ته په حالت د جنابت کې الا عابر سبیل مگر چې تاسو یې چې نو هغه مسافر یعنی کې سړی وس مسافر وي او په حالت د سفر کې نو هغه د غسل حالت په غسل وته پیښ شلو بیا د اوبو غیره چې نو هغه نمومي نو په دغه صورت کې د تیمم وهل شي غسل کوونه کې نو د په تیمم وهي او تیمم سره بیا د مستن نو هغه کول شي او کچرته چې نو هغه دویمه معنی د عابر سبیل د په جماعت کې نه جماعت کې چې نو هغه طالب العلم د پاتې کیږي یا چې نو هغه جماعت والا راغلی یا اسید په جماعت کې چې نو هغه شپه کوله او دغه دوران کې د غسل حاجت په خشو نو د په دې صورت کې د جماعت نه د وته لپاره جماعت نه چې نو هغه وتل شي جماعت کې لاره د پاره کې اوسه لاړ شي چې نو هغه غسل لزان ورسه غسل وکي حتی تغتسلوا تر دې چې تاسو غسل وکي وان کنتم مرضى او على سفر
الله وی که چرته تاسو یې بیمار او علی سفرین یا چې نو په سفر باندې او جاء احد منکم او یا راشي تاسو کې یو کس من الغائط چې نو د قضای حاجت نه او لامستم النساء او یا مباشرت کې میلاو شي د خزو سره فلم تجدوا ماء او بیا نه مومئ تاسو اوبه فتیمموا نو تیمم وهئ صعیدا طیبا د خاورې پاکي فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم بیا مسکوئ په هغې باندې خپل مخونه او خپل لاسونه. اوس دې ځای کې د تیمم متعلق چې دی نو هغه دغه حکم راغلی دی. نو تیمم په کم صورت کې ویلی شي؟ نو یو صورت د هغه د تیمم د اجازت دا دی چې سړی په حالت د سفر باندې او دغه حالت د سفر کې یو میله پورې آسپاس چې نو هغه د اوبو څه اندازه نه او دې سړی نه منځي نو په دغه صورت کې بیا د تیمم چې نو هغه والی شي د تیمم چې نو هغه اجازت دی. دویم صورت چې نو هغه تیمم په هغه صورت کې دی چې یو سړی د اوبو خواته خدای په اوبو باندې قادر نه اوبه د سره یې خدای د اوبو په استعمال باندې چې نو هغه قادر نه. مثال په تور کې داسې اپریشن یې کړی دی چې دله خوځېدل نه دی ښه یا د چې نو هغه اندامونه باندې په کم اندامونو چې څلور اندامونه او دس په خلک کې دغه اندامونه چې نو هغه زخمی دي اوبه والا نه ښه یا د غسل ضرورت دی خدله چې نو هغه غسل خنه که غسل کوي نو د مرض سوا کېږي یا د سړی هلاک کوي نو په دې صورتونو کې بیا هم د چې نو هغه د تیمم وهلو اجازت چې نو هغه شته. اوس تیمم چې نو هغه په څه باندې وهي نو د تیمم د پاره شرط دا دی چې دا به پاکه خاورې پاکې خاورې نه مقصد دا دی که به کمه خاوره باندې یو پیره بیلماستیا لګېدلې وه لکه مثال په تور کې ماشوم په میچازې کړی ساورې په میچازې کړی بیا د غزې باندې وباړولی شوی وي یا د غزې چې نو هغې باندې نور لګېدل او سیلۍ لګېدلې وه دا ځای وچ شو نو په دغه ځای باندې مونځ خو کېدی شي خو تیمم پې نشي والی کېدی ځکه د تیمم دپاره الله شرط وګرځو فتیمموا صعیدا طیبا چې په دې باندې به بیلماستوب د سره چې دی نو هغه نه یې لګېدلی که بیلماستوب نه وروسته مانځي شوله بیا پې هم نه کېږي. اوس تیمم په کم شیز کېږي او که نه هغې دپاره دغه اسانه خلاصه دا یاد ساتئ هر هغه شی چې هغه په سوځولو سره ایره کېږي نه او ولې کېږي نه نو دغه شیز چې کم په سوځولو سره چې دی نو هغه داسې نه کېږي نو په دې شیز باندې چې دی نو هغه تیمم والی کېږي. او دویم شرط والا دا دی چې دغه شیز نو هغه د ځمکې د جنس نه وي که کم شی چې نو هغه ایره کېدلو او ختمېدلو ولې کېدلو نو په دغه شیز باندې چې نو هغه تیمم نه والی کېږي اگر که دا د ځمکې د جنس نه والی نه. لکه مثال کې طور باندې اوس په دې دیوالونو باندې دا کم پینټ رنګ چې نو هغه نو د دې دیوال نه شاته سیمټ دی صحیح شو د دغه نه شاته بلاک دی یا خښته ده یا ګټه ده خو د دې د پاسه چې نو هغه پینټ رنګ دی اوس دغه پینټ رنګ چې نو هغه توتې وړله دا سوځي نو په دې دیوال باندې چې نو هغه که تو تیمم وهي په دې تیمم نه کېږي ځکه تیمم دپاره شرط دا دی چې هغه به په سوځولو سره ایره کېږي او ولې کېږي به نه. او دویم شرط والا دا دی چې دا به د جنس د ځمکې نه نو دغه شان په شګه باندې تیمم والی کېږي په ګټه باندې تیمم والی کېږي په سیمټو باندې تیمم والی کېږي د سیمټو په دیوال باندې چې نو هغه تیمم والی کېږي د هغه دیوال چې د هغې له چونه ورکړی شوي په دغه دیوال باندې چې نو هغه وغلی کېږي سپیم سیمټ ول ورکړی شوي په دې باندې کېږي په ټایل باندې کېږي په چپس باندې کېږي څومره چې دا شیزونه دي ځکه دا شیزونه د ځمکې د جنس نه دي په سوځولو باندې دا ایره کېږي او ولې کېږي نه. اوس د دې نه اخوا چې کم شیز نو په هغې نه کېږي لکه مثال په طور کې پخوانو خلکو که داسې خیال کړی د هغوی به عادت ولو ده دوی بچنه نو ځان سره یو کپړه په صندوق کې ساتلی وه یا سر ته ساتلی وه او په هغې کپړې به لږه دوړه یو پیره چېرته لګېدلي نو دوه په هغې تیمم والو. اوس دا کپړه خو سوځولی کېږي هم ایره کېږي هم ختمېږي هم نو دې باندې چې نو هغه تیمم نه کېږي. دومره دوړه چې داسې شیز چې په هغې باندې دومره دوړه پوي چې د هغې له تو لاس را پرېږدی او د لاس را پرېښودو سره چې نو هغې نه څه شي دوړه چې نو هغه راتوته شي. مال نه خندا په دې پور راله زما دا ګاډی چې نو هغه اکثر سخا ولاړي ما په خپل کلي جماعت کې چې نو هغه مسله وکړه زمونږ یو ملګری چې هغه ما پورې خندل ما ته مفتي صاحب لکه ستا دا موټر چې شو چې اوس په دې باندې لاس را پرېږدي دې نه هم دوړه چوتېږي
نو بهرحال دومره یو شی وي چې هغه سوځولی کېږي خو چې باغې باندې چې لاس را پرېږدي چې دوړه په لاس باندې ولګي نو دا بیا په دغه کې دوړه باندې تیمم شولو که داسې نه نو بیا په دې باندې چې نو هغه تیمم هغه نه کېږي. تیمم کې فرایض نو تیمم کې یا ساتئ 2 فرض دي بعضې وایي 3 فرض دي خو دا 2 او 3 دا باعث د جنګ چې نو هغه نه دی نه څه داسې غټه مسله ده چې څوک پکې یو ملي صاحب نه تپوس کوي څوک د بل نه دې ته هم ضرورت نشته. کم نظرات چې وایي چې تیمم کې 2 فرض دي نو یو فرض هغه دا وایي چې نیت دی او دویم فرض یې نو 2 ضربونه دا په یو حساب کې چې 2 ضربونه یو د مخ د پاره او یو د لاسونو د پاره چې ضرب شولو او نیت شولو. کم حضرات چې وایي چې تیمم د پاره 3 فرض دي چې هغه یو نیت دی یو ضرب د مخ د پاره او یو ضرب چې نو هغه د لاس لپاره دغه د ضربونه تقسیم کې جو دغه تقسیم جدا جدا فرض یې نو هغه وکي نو دغه تیمم د پاره چې نو هغه دی. بیا تیمم د نو هغه طریقې کار مخکې غالبا مونږ چې نو هغه ویلو بعضی کسان تیمم کې لاس دي سراولي نو دا کچ غوت دا چې نو هغه په موت نه باسي نه د باطن چې نو هغه تیمم نشته. تیمم چې کم ستا ظاهر کم د مخ حصه د دقنه او د لاس ده لاس باندې چې یو طریقې کار دا دی چې دا لاس د شانتي راولي د سې د راشي نو د سنگل سره دا ځین چې نو هغه جوړي نو دې ته به دا لاس د شانت راوګرځي دا به دې ته دا کټګوت راشي نو دی په دې طرف د قشانوزي یو طریقې چې نو هغه ده. دویمه طریقه دا که څوک به دومره دغه باندې نشي کولای دا لاس نو هغه د شانتي راواله ټول د قشان کا دسی چې نو هغه پیدا لاس ټول دسی اومګه دا هم چې نو هغه طریقه ده. خو دې کې به شرط دی چې لاس بنت وتی کلاس اوچت شولو بیا د ضرب چې نو هغه صحیح نشو بیا به د دوباره چې نو هغه بلاسو ضرب چې نو هغه بیا د کې بیا به دوباره کوي نو دغه چې نو هغه ده. اوس دا یو مسله وسره چې نو هغه بل یاد ساتي تیمم دا چې نو هغه قائم مقام د اودس دی سوره منځونه سوره عبادتونه چې نو هغه په اودس باندې کیږي په غسل باندې کیږي هغه امر عبادتونه دا هغه چې نو هغه په تیمم هم کیږي. خو صرف دا ده چې دا او کم چې نواقص د اوداسنی اق نواقص چې نو هغه تیمم هم دي. البته صرف یو سیوا دا هغه دی چې کله سړی اوبول دي او په دغه اوبو په استعمال وته قدرت حاصل شولو نو بیا به د تیمم چې نو هغه ماتيږي. خو کوس اوبې ولې دي خو قدرت وته نه حاصل بیا به هم تیمم نه ماتيږي. لکه سړی سورلو په گاډي کې ناس دی او په ګیمن په پول واختې دو نو اوبې خو ولې دي خو په دغه اوبو باندې استعمال د قدرت نه حاصل تیمم نه ماتو خو کدی الټي ور دی نو بیا د نو هغه تیمم خود به خود چې نو هغه مات شولو نو دغه چې نو تیمم طریقه او دا یو مسله سره ده دا یا ساتي چې کم عبادت مقصوده نه دي کم عبادتونه چې هغه عبادت مقصوده نه دي لکه قران تلاوت قران له سوړل دا مقصود دی ګوره نفل شولو سید تلاوت شوله یا چې نو هغه طواف شولو مون شولو نو د دې د پاره او دس چې نو هغه د عبادت مقصوده دی د پاره او دس کا او دس نه نو دغه د پاره تیمم وهل چې نو هغه د لازم واجب دی چې کله قدرت نه دغه مخ کې شرطونه مونږ وي وس هغه عبادتونه چې هغه عبادت غیر مقصوده دي هغه عبادت چې هغه عبادت غیر مقصوده دي لازم فرض واجب نه دي نو په دغه کې سره د قدرت تیمم هم سره چې وای نو دته به دا اوداسه چې نو هغه ثواب ملایږي. لکه مثال په تور کې حدیث مبارکه کې راځي چې تاسو بس اوداسه کې چې نو هغه سملای نو وس یو سړی جمع دی د اودس نشي کولای یا هړ د خود ته اودس کول چې نو هغه ګران ني او د سملی او چې ماته دغه فضیلت چې نو هغه میلاو شي جو زر د تیمم وای او سجم له دغه ولی د قسم لاستو د پاره او دس د عبادت مقصوده نه دی نو چې کم عبادت غیر مقصوده دي نو دغه د پاره چې نو د قو کې دا ثواب ملایږي. یا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه جنت کې د الله پیغمبر دغه د خپل کړه پاره اوریدلو کشاره اوریدلو نو یو وجهه دا چې زو کله هم به او دس شم نو زو ډایرک سکم او دس کوم نو کده مداومت د او دس د پاره دغه چې کم فضیلت راغلی او سړی او دس مان شي او د پاغ وخت کې تیمم وي د عبادت غیر مقصوده نو دته به دغه اجر او ثواب چې نو هغه په ملایږي. خدای یاد ساتي د پاغ عبادتونو کې چې کم عبادت غیر مقصوده که عبادت مقصوده نو بیا چې سو پورې دغه دو عذرونه نه دغه پورې تیمم چې نو هغه نشيواله. ان الله بشک الله پاک کان دی عفوا معفي کون کې غفور او بخون کې الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي.
یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقربوا منزدې کېږئ الصلاة مانځه ته وانتم په دې حال کې چې تاسو سکاره په نشه کې حتی تر دې تعلمو چې تاسو پوهېږئ ما په هغه څه تقولون چې تاسو وایئ ولا جنوبا او نه د جنابت په حالت کې الا عابر سبیل مگر چې یې مسافر حتی تر دې تغتسلو چې تاسو غسل وکئ و ان کنتم او کچری تاسو مرضا بیمار او علی سفر او یا په سفر او جاء یا راشي احدکم یو کس تاسو نه منکم تاسو نه من الغائط د قضای حاجتنا او لامستم النساء یا مباشرت کړي د خزو سره فلم تجدوا بیان ممیتاسو ما ان ابا فتیمموا نتیمم وای قص کوي صعیدا د خاور طیبه پاکي فامسحوا پس مسکوي بوجوهکم د خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه ان الله بشک الله پاک کان د عفوا معفو کون کې غفورا بخون کې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاة منزدې کېږئ مونځ ته وانتم سکارا په دې حال کې چې تاسو په نشه کې حتی تر دې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما په هغه څه تقولون چې تاسو وایئ ولا جنوبا او نه په جنابت په حالت کې الا عابر سبیل مگر چې تا مسافر حتی تر دې تغتسلو چې تاسو غسل وکړئ و ان کنتم او کچری تاسو مرضا بیمار او علی سفر یا په سفر او جاء یا راشي احد یو کس منکم لتاسنا من الغائط د قضای حاجتنا او لامستم النساء او یا مباشرت کړئ د خزو سره فلم تجدوا او بیان ممیتاسو ما ان ابا فتیمموا نقص کوي د تیمم صعیدا د خاورې طیبه پاکي فامسحوا پس مسکئ بوجوهکم خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه ان الله بشک الله پاک کان د عفوا معفو کون کې غفورا بخون کې